زمارون یو خبر درته کوم نن سبا یو شی زیات شوی دی روزانه ما ته درې او څلور مسلې راځي او درې څلور ټلیفونونه راځي د طلاق قسم په خدای قسم مې د جمعات کې وکړ دومره د طلاق اورې شو زیاته شوی چې تاسو ته نشم ویلی بس په دویمه خبره با تعالی په درې طلاق بلکې تر دې حده پورې بل یو مسله ماته یو ښځې ټلیفون کوي د ما د خاوند نه مور او د ما نه مونږ جرګه ناست سره غوزره خپل الویم چې دې دروغ ونه وایي میں خاون للاول ورکا ما وتوی سدی ویلی دی یره جی ما وت طلاق ویلی دی میں سوز له دی ویلی یره وی ما ته یاد نه خو ډیر می ویلی دریو نه زیات او ادا سے بئی خځه ته مې وسوې درکړې دی وی دا سلو نام زیات نه سلو دته مې بیا ورکا مې دا خځه چې وی ټیک وی بي ټیک وی اوس بس چل کو میں اوس بدا چل کو چې ما نه ډېر لري یعنی چې خخت او چته کوم په دمازیګر دی ولې طلاق یعنی دومره طلاق زیات شوی دی اے مسلمانانو د خدای خاطرو کې د خځو سره ظلم مکه په دې رحم مفتو کې طلاق په ټلیفون طلاق بار ملکونو کې دا غم ډېر زیات دی هغه دنه با خدا جنگل په کور کې راځي خدا خواخه بدلته کې جګړه وکین ګور خواخه به وته وي خدای ما سره جګړه وکړو خیر دی مور دا وای ګیله کوي نو دی بس چر کوي تور کټی لفو ته ما ده پلار کرا او ما 50 طلاق ما درې در دا جذبات وړیر خي او جو غنټه دو تیر کې بیا ته خولي بیګ اوس بس کو بیا ستومان یاره سچل درې طلاق چې دی ورکل چلے دا چې دا بل چا سره واده کوي پورا نکاح پورا واده چې څه وای اعلی بکای چې درې بیماری تیری شي او چې بیا غبل ولا طلاق ورکی او درې بیماری تیری چې د خزه خوخه د کده سره بیا نکاح کوي او کنه قسم په خدای دې تم بیا تیار دغه دې مشیخو بچی مې دی واړه دې سره بس کوم نو ظالمه چې دومره بے غیرته ته ځان تیارې او به خوندې ده دې ته ځان تیارې ما هغه وخت سره صبر نشو کولای چې طلاق ته ورکول ولې ظلم کې اساس تاسو ته پوسو ټول مرګري دلته ناسیو زما دوستانه مقتدیان مې استا لور لسو طلاق ورکی تبه مړ بیا په جام دی به خپه به که خوشاله او چې ستا خور لسو ورکی وایا نو خپه به که خوشاله نو دا چې ته چاله ورکی دام نه چالور ده دام نه چا خور ده ټول قوم دی ودړ ظالم پلار ته دی لور په کور کې نو لا دی ودړ دا ورونه دی ولا ودړ دول خويند دی وته خور دی وته کې نو لا ټول قوم خلق وې دا د دې خپل خراب وکړه طلاق کړه بیا څوک په نکاح نه دي او چې منس کې بچي به تباہ او برباد شي او د الکلم بیا سبا څوک نور کوي د طلاقي د خلق دي طلاقونه ور حالته به دو دوستانو یو بل سره کاروباري روان بشي وسره ویره کتا سره ما بیا کارو کړو په ما دې خزه وي په درې طلاق یا خدای دې به خو بازانو خزه لا زور شو قسم خره دغه علاج کیږي نو قسم الته بخذ وتا بس خبرو کی کته د ما دې رو کر بیا لاړی تو ما پدرو طلاق کته پلار کر لاړی ما په پدرو دا قسمونه به کته پلان کې سره خبر بده کور کې د ما رو په هوتو خدای دې به خو باز ما لړه سخت غسره په خذ د ما رحم ډیر زیات او دا شریعت وی طلاق ابغض المباحات بعض وخت کې مباح دي په بعضو کې هم د خدای ډیر زیات بدی شي سبکه چلته کده خذ د خاون روانه شو نوبت ګوره دا د خځې د خاوند نی دالته دوست سره کاروبار کې روان شي نو درې طلاق وای رور سره روان شي نو درې طلاق وای کله ما تا کر بیا تا سره غم خادي وکړه د ما خځه قرارات خسر خځه روان شي نو خدا درې خځه غریب ویلا مفتو کې درې طلاق ورکه یا سبکه حرامه بساتی بچی بس کوي د خدای نه نه یریږي څوک کې زما بیانونه اوري او څوک کې دا به مهرباني کوي د خدای د خاطر د طلاق دا ټکي به د خوري نه بس دا خطرناک ټکي نه مزال ساته دا څه کوي دا داسې ګولې ده چې دا واپس بیا نه راځي ټوپک ختم شو کروانه یو د خدای د خاون علاج قران خولې قران سوي فبعثوا حكما من اهلها حكما من اهله وحكما یو کس د خدای د طرف نه یو د سړي طرف نه ان يريد اصلاحا او هغه کسان چې هغه شیطانان نی ګوري
بعضې وخت کې اختیار سړي له ورکي او هغه م اختیار سړي له ورکي هغوی وله ښه روانه کړي نیک صالح انسان چې د هغې نیت ته دی نو ښځه به یو کس مقرر کړي او سړی هغوی به د دواړو خبرې واوري نو جوړه به وله راولي قرآن کې الله وایي که د دوی نیت ته اصلاحي الله به ورسره مدد وکړي جوړه به راولي نو په لږو لږو خبرو طلاقونه ورکول او ښځه خفه کول دا سخت جرم دی سخته ګناه ده داسې به د خدای بیا رونیسي چې د خلاصي چل به در بیا نه